بسم الله الرحمن الرحيم. فائدتها تأكيد النسبة وتحقيقها. دا دریم بحث دے ان الذين كفروا متعلق دا ان فائدہ صدا فائدہ تاکید د نسبت دے او محقق کول د نسبت دی ولذالک دی وجنا یتلقى بها القسم د قسم په جواب کې ان ذکر کیږي ځکه هغه د تاکید او د تحقیق مقام دی. دویم دا دے او صادریگی تصدیر د جوابونو بدی کیگی یعنی د جواب شروع پا ان کیگی. دریم و تذکر فی معرض شک د شک پا زی کے هم استعمالی گی کم زی کے شکی التا ان استعمال شا شک د دفع د پارا. د قسم په جواب کی ذکر کیږي د دې نظائر خو ډیر دي. والله ان زیدا لقائم خدا دې نور مثالونه ذکر کوي چې تصدیر د جواب په شوی ويسالونک عن ذی القرنین تانه تپوس کوي د ذی القرنین بارک قل ساتلو علیکم منه ذکرا ورته ووایه زرده چې زه به ولولم په تاسو د ده نه څه یادګیرنه. انا مکننا له فی الارض دا جواب دی تصدیر په ان سره وشو. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین دا په معرض د شک کې دی. موسی علیہ السلام فرعون توئی انی رسول من رب العالمین ز استاذ یم د رب العالمین د طرفه. نو د فرعون خو شک کو نو د شک په مقام کې تاکید ذکر کا ان. قال المبرد ابو العباس د مبرد نه تپوس کو ورته وی کلام عربی کے بے پیدے الفاظ شتا زکا وی عبداللہ قائمون او ان عبداللہ قائمون دا دوارو مطلب اخبار دے دا قیام دا عبداللہ نا التا ان زیادتا دا بے پیدے ذکر شید دے سفیدہ دا. نو مبارد ورتوئی قولو کدا قول ستا چا عبداللہ قائمون اخبار دے دا قیام دا عبداللہ نا بس. و ان عبداللہ قائمون دا جواب سائلن عن قیامہی دا جواب دا سائل دے دا قیام دا دنا چه سوال کئی چه عبداللہ قائمون جواب داده ان عبداللہ قائمون. او درم و ان عبداللہ لقائمون جواب منکرین لقیامه دا هغه چا جواب ده چه ده ده قیام نه منکری ذکر کل کلام مع منکرین یجب توکیدو. دا پا کلام عربی که حشو نشتبه پیده. سلورم باس الذین دا موصول کے دا تعریف دا صدا پارا دے یا دا احد دا پارا دے یا دا جنس دا پارا. احد دا پارا دا مانا معلوم کافران مراد دی هغه کسان چې کفر کړي چې ابو لهب ابو جهل ولید ابن مغیره او د یهودیانو ملایان لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي یا انذار و عدم انذار دوی تا برابر دے.
او تعریف د موصول یا د عهد د پاره ده والمراد به ناسم بآیانهم مراد په دې سره خلق دی معلوم لکه ابي لهب شو ابي جهل شو ولید ابن مغیره شو او احبار اليهود او د يهود ملایان شو نو بیا د لا یؤمنون حکم صحیح او للجنس یا دا موصول د جنس د پاره ده هغه کسان چې کفر کړي ټول پټولا لا یمنون دی ایمان نه وروړي یا انذار او عدم انذار په برابر ده پدېو کې خو باز خلکو ایمان راوړو کنه څنګه په حکم د لا یمنون نو شو یا په حکم د استوا او الانذار او عدمه وشو نو دی وای جنس دے خو شامل دے دو قسموں تا یو هغه خلق چې مصرین علی الکفر دی یو هغه چې مصرین علی الکفر نه دی تاسو به پوه شئ دواړه پکې داخلو بیا چې مسند ور سره سواء ذکر کا یا لا یؤمنون ور سره مسند ذکر کړه نو غیر مسرین دی وتل زدیان پکې پاتې شو ها کسان چې کفر کړي چې زدیان دی لا یؤمنون یا کسان چې کفر کړي چې زدیان او متعنتین او مسرین دی علی الکفر هغه باندې انذار او عدم انذار برابر دی الکه به پوښتنه غیر مسرین دی وتل چیو وستل لا یؤمنون وستل یا استوا وستل ځکه انذار او عدم انذار هغه ته برابر نه دی بلکې د انذار نه فایده اخلي او للجنس یا د جنس د پاره د شامل د من هغه چاته صمم علی الکفر چې پورا عزم کړي همیشواله او اصرار کړي په کفر او وغیرهم او نور تم شامل دي چې غیر مسرین دي بیا په خاص عنهم غیر المسرین خاص کړه د دوی نه غیر مسخص معنا خارج کړه بما په هغه سره اوسنی دی لې چې دې ته اسناد وش دې ته چې د صحیح اسناد چې لا یؤمنون یا سواون دې ته غیر مسرین وستل والکفر لغتن ستر النعمت کفر لغت کې ستوي او اصطلاح کې ستوي کفر لغت کې ستر النعمت توي د نعمت الهی پټول خدای نعمت واصله دا کفر اصل کې کفر ده په پته د کاف سره وهو ستر پټوالی توي ومنه قیل لزاری او د دین زاری تا چې کم پټی کری زمیدار هغه تا وللیل او شپې ته کافر وای کافر پټون کی شپم پټون کی د غل پټای او دا زمیدارم دانه پټای پزماکه کی الکه تاسو په پوی نه شي کا ولکمام ثمرت کافور او وګي د میوه تا کافور وای ځکه میوه پټه کړي دا وفي شرب په اصطلاح د شریعت کې کو پر ستوي انکار ما علم بالضرورت مجيء الرسول به انکار د هغه سنا چې به ضروره معلومي راتک د رسول په هغه باندې دای نه انکار وکینو دا کفر پسالور قسم ده یو تا کفر انکار وای یو تا کفر جحود وای یو تا کفر عناد وای بل تا کفر نفاق وای کفر جحود اول کفر انکار کفر انکار دیتا ہوئی اللہ یعرف اللہ اصلا
ولا یعترف به نه خدای پیژني او نه په اقرار کوي دې ته کفر انکار وایي لکه د عامو کافرانو کفر دیم کفر جحود دی ان یعرف بقلبه چا پزړه کې خو پیژني خو په ژبه اقرار نه کوي لکه ابلیس شو یهودیان شو یعرفونه کما یعرفون ابناهم نبی کریم علیه السلام داسې پیژندل لکه خپل بچی چې څنګه پیژني دې ته کفر جحود وایي دریم نمبر کفر عناد دی چا پزړه کې خو پیژني او کله کله په ژبه هم اقرار کوي خو پورا اقرار نه کوي لکه د ابو طالب کفر زړه کې پیژانده چې دا رښتونه ده کله کله به اقرار هم کاوه تاسو به پوه شئ څلورم نمبر کفر نفاق دی هغه دا دی چې په ژبه اقرار کوي خو په زړه کې نه کوي لکه د منافقینو کفر نو کفر ضد د ایمان دی د ایمان په مفهوم کې تصدیق معتبر نو د کفر په مفهوم کې انکار معتبر او سوال دی و انما عد سره د هغه جواب دی خلاصه د اعتراض دادا چې غیار اچول او زنار اچول غیار د کافرانو جامع او زنار یا زنار علامه د کافرانو د مجوسو دا چې سړی واچي دې ته خلک کافر وایي حال دار چې زړه کې انکار نه مسلمان واچي هم کافر کیږي تاسو وايي کفر انکار ته وایي دې کې خو انکار را نه غي الکه په پوی نه شي تاسو غیار څه ته وایي دا د اهل ذمه او علامه ده چې کپڑے اچي خو په کپڑو کې یو بل قسمه رنگ واچي غړي کې خلکو له پته لګي چې د اهل ذمه دي لکه تورې جامې سپینې پکې لکه ځای کې واچي په بل تارې وګنډي چې هغه سپین تار نه وي چې خلکو له پته لګي او زنار هغه ته وایي چې غاړه کې راچوي تار راچوي اوږد غاړه کې راچولی صحیح شو کافرانو نه ښایي دې ته هم کفر وایي و نحوې معدې په شان نورې علامې د کفري د هندوانو زما په خیال چې دا بنګړۍ علامه ده که نه دا د چا ده د سیکانو ها لکه منګه تبلیغیان پکې مراواله کنه ته څه کې سوچ کوه کنه دا چې دا خلک اوري خو بیا به وایي ها نو دا څیزونه چې کوم دي علامې دي نو سوال دا چې دې کې خو انکار نشته د دې جواب انکار پکې نشته خو دلالت په تکذیب کوي ځکه چې څوک د رسول الله تصدیق کوي هغه د کفر څیزونه نه اچوي چې د کفر څیزونه اچوي معلومیږي دا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دین تصدیق نه کوي وانما عد منه او اسمارلی شه د دینه لبس د غیار او شد د زنار و نحوهما کفرا ولی لانها تدل علی التکذیب ځکه دا دلالت په تکذیب کوي فإن من صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې تصدیق د رسول الله کوي لا یجترئ علیها ظاهرا هغه جرأت نه کوي په دې باندې ظاهرا لا لأنها کفر فی انفسها
دا د دې وجې نه چې دا د ذات په اعتبار سره دا څیزونه کفر دي، ذات په اعتبار سره کفر نه دي، علامه د تکذیب. واحتجت المعتزله بما جاء، دا آخري بحث دی. معتزله وای دلته خدای ویلي دي هغه کسان چې کفر یې کړی، نو دا په لفظ د ماضي سره ویلي دي او دا غواړي مخکې مخبر عنه چې د چا نه خبر ورکوي. نو معلومه شوه چې مخبر عنه د دې کلام نه مخکې و. نو تاسې پې پوه شئ دا نو مسبوق بالغیر شو او مسبوق بالغیر حادث نو دا حادث شو او تاسو وایئ چې قرآن قدیم دی. هلکه پې پوه شئ. دی جواب کوي واحتجت المعتزله، دلیل نیولې معتزله بما جاء فی القرآن، هغه چې قرآن کې په لفظ د مزی راغلی علی حدوثی لاستدعائه، ځکه دا غواړي سابقه مخبر عنه، وړاندېوالی د مخبر عنه غواړي. و اجیبه د دې جواب شوی چې دا سبق د مخبر عنه مقتضا د تعلق ده، و حدوث د تعلق مستلزم حدوث د کلام لره نه دی. هلکه تاسو پې پوه شئ. کلام خو قائم بذات الله دی، هغه مخکې مخبر عنه نه غواړي چې تعلق پیدا شي، دا تعلق مخکې مخبر عنه غواړي. او حدوث د تعلق مستلزم حدوث د کلام لره نه دی، کما په العلم لکه په علم کې. وس علم د الله تعالی په معلوماتو دی او معلومات حادث دي. د علم ته به اوس حادث وایو؟ نه، علم قائم بذات الله دی او قدیم دی. او تعلق د چا سره راشي؟ د حادث سره نه، دا تعلق حادث دی. او حدوث د تعلق دا مستلزم حدوث د علم لره نه دی، نو حدوث د تعلق مستلزم حدوث د کلام لره نه دی. هلکه تاسو پې پوه شئ. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، بس دی.